ستا د واده څنګه چې ته وې که نه 30 کاله به کېږي نو د 30 کاله کې د ښځې یو ښېګڼه تا ته را یاده نه شوه څه ټایم چې ته یې شته او بار بار ما هدایت ورته کړو پوه کړی ما خو بس ډېر سوخت او ډېر مجبورې نه ما سره بله لار نه وه نو دکه لار مې اختیار کړه. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کتونکو په مردان تورو تاڼې په حدود کې یو کس لګي شوی دی او د واده 30 کاله پس خپل ښځه وجلې ده او بیا د ځان بچکولو دپاره دې کیس لا رخ بدل کړی دی. دې کې سړي دا خپل ښځه وجلې ولې ده څنګه وجلې ده هغه بیا څومره هوښیارتیا کړې ده پولیس بیا دا کیس ټریس کړی څنګه دی ملزم یې گرفتار کړی څنګه دی او دغه ملزم په خپل تفتیش کې څه خبرې کړې دي دا یو ډېر تفصیلي او د عبرت نه ډک رپورټ دی ضرور یې وګورئ. دا خو موږ ګشپاني موږ ته اطلاع میلاو شوه د هسپتال نه میلاو شوه اصل کې دای چې څوک خوږ شي یا بیماري یا داسې هسپتال ته ځي نو دا لاش ویوړو هسپتال ته هلته نه موږ ته اطلاع میلاو شو چې داسې یو زنانه لګېدلې ده د مرۍ باندې لګېدلې وه یو ډز او دا چریز ټوپک باندې لګېدلې وه نو بیا موږ لړو موقع له چې موقع ته لړو نو موقع نه موږ ته دا اندازه ولګېده چې دا ویشتې شوې ده غلطۍ کې نه ده لګېدلې. دا رپورټ چا کړی چې دا په هسپتال ته یې چوړې وه دا رپورټ چا کړی چې دا د پلار نه مې په غلطۍ کې ولګېد دی زوی سرسري ویلي خو چې هغه بیا موږ انټاروګیټ کو او د حالاتو نه موږ ته موقع نه پته ولګېده نو بیا هغه صحیح رپورټ کو چې او دا زما پلار ویشتې ده. بیا د هغې نه پس تاسو چې کله موقع ته لاړئ نو دا پلار یې په ځای باندې و که نه دی غیب شوی و؟ موږ چې موقع له لړو نو پلار یې نه و او پلار یې سیټ ته شوی و. تاسو ته څه نه داسې شک پیدا شو چې یاره دا به دا وکړو نه یو خو هغه ځای داسې و چې د ټوپک د صفا کېدو ځای نه و او بله دا وه چې چریز ټوپک دی چې د دې دا چرې خورېږي چې دا د لرې نه ولګي دا یې خورېږي نو دا یې نږدې نه شوی و هغې کې یو غټ سوری و مرۍ کې یو ډز لګېدلې وه نو دغې نه موږ ته بل موږ خواوشا علاقه کې معلومات وکړو نو دوی کور کې ناچاکي وه. بیا د ملزم گرفتاری څنګه وشوه؟ بس دې موږ ته چا اطلاع وکړه چې دې په دې ځای کې دی نو موږ په موقع باندې ونیو. دې چې کله تاسو گرفتار کو نو د ډاریک وې که نه د پهله خبره تاوله راتاوله چې نه یاره ما نه خطا کې لګېدلی نه دم اول وی ما نه خطا کې لګېدلې خو بیا وروسته دا ده شو او د هغې په کردار باندې د ګوته اوچته کړه چې کردار یې سم نو بس ما پویوله ډېره پویه مې کړه خو بیا د چې په کم ټوپک باندې ویشتې وه هغه هم ریکور دی؟ بلکل هغه ټوپک بیا د نه موږ ریکور دی اوس دی یو کیس کې دی کې مدعي څوک شو د دې طرف نه پولیس شو که نه د هغې د فیملي نه څوک دی چې د خلاف کم د 302 ایف آی آر شو ځکه د خو قتل خطا ته یاده وکړ نه د دې کیس کې ما قضوي مدعي دی هغه بیا وروستو پهله خو هغه وی چې خطا کې ته لګېدل وروستو بیا څه ووی هغه وروسته ووي چې مونږ د مور مې چې کوم ونه دی پلار سره مې هر ټایم جګړې وي او زمونږ کور کې داسې یو حالات جوړو چې مونږ خپله کور نه زیات تر بار پاتې کېدو چې یاره کور کې بار ټایم جګړې وي نو دې وجې نه بس زما د پلار دا ویشتې ده. طاهر خان پولیس ولې نیولې؟ جی کور والا مې ویشتو یاره جی نورې لارې هم دي خو دا دې ډېر زیات غریبانه نه دی مخکې مې یو خور په کور ناسته ده او بل ورور یې بیمار دی او پلار یې نشته یو نو ما وی که دا مور د په کور کښېني نو لکه دا مور بیا ډېره زیاته خفه شي نو بس ما د مجبورۍ نه دا دغه اختیار کو یا لکه اوس په خپل دغه زم ډېر زیات ستومان یم یا مور به صرف په ناسته زیاته خفه کېده که په دې قتل؟ یاره بس داسې خو نه ده طاهر خان چې دا بېسوکه و نو بس تا به مړه راشه ډز ورکړه بېسوکه نه وه داسې د دنیا د تره زامنې دي ترونې دي جي ستا د واده څونه وختو شو؟ یاره مشر زوی مې زما په ښځه 28 کالو دی نو ستا د واده څنګه چې ته وې که نه 30 کاله به کېږي نو د 30 کاله کې د ښځې یو ښېګڼه هم تا ته را یاده نه شوه څه ټایم چې ته یې شته؟
دا راته ووایه طاهره چې ته اوس په خپلې ښځې پسې ژاړې که نه تا نه غلطي شوې د په هغې ژاړې جی بس زه په خپله غلطۍ باندې هم ستومانه یم اوږدېږي لکه په دې ما نه خدای پاک تپوس هم کوي نو زه په دې باندې هم ژاړم چې لکه هلته هم دغه شوې هغه جان دې هم ځان ته غر کو یو او دلته بچي دې هم خوار شو یو او کور دې دغسې دغه پاتې شو یو په هغه ټایم کې خو تاله د هغې یو ښېګړه مې یاده نه شوه اوس یې درته څه داسې ښېګړه یادېږي چې ته جاړې ورپسې جی دا ښېګړه یادېږي چې اکثر ما سره به پیسې میسې نه وي نو د هلته دوکانونه دي لکه پلاره خو ځمکې مکې هم وي خو ما له دا ښېګړه ډېره زیاته یادېږي چې دې له پلار ویې راځه حصه درته درکړم یو ما ورته د پلان نه به حصه نه هلې مې یې خپله کمزوري دي هغې ما له ویې نه زه حصه اخلم دا زما حق دی زما هم واړه واړه بچي دي او ستا هم څه دغه نشته نور څه ګټه وټې نشته نو دا حصه به زه والم یو 5 مالیزې ورکړو نو ځکه د هغوی دا به خرڅ کړو دا واړه لږ لوی شي نو دوی له بیا دلته څه کار ما روان کړو یا بیا بار مړ ته ولیږو دې نه پس د بچو سره ملاقات شوې دی چې کله د ښځه مړه کړې ده جی اوس هم را سره بچي مې روزانه راځي روټۍ راته وړي چای راته وړي ای درته څه وایي نه چې تا دونه غلط کار کړی دی مور دې راله مړه کړې ده بس هو بیا حسنه وایي کراچۍ کې وو اوس دې غم ته راغی اوس هم ستا په طرف دي بس او پل خلک ایم غریبانان راشي مور مم لاړه پلار مم دغسې شو یو او کور منوار شو یو درویش خان دا کومه ښځه چې وژلې شوې ده د دې د کیس تاسو انویسټیګیشن انچارج چې ملزم گرفتار دی هغه څه وایي د دې وقوعې باره کې چې د وقوعه سینګه وکړه او بیا د رنګ ولې غلط ورکو بسم الله الرحمن الرحیم او څنګه چې سچو صاحب تاسو ته ویل چې دغسې د هسپتال نه دې ته اطلاع ملو شوه چې دغسې یو زنانه قتل وشتلې شوې ده او هسپتال کې ده له هغې سمدستي چې دی نو موږ ایسچو صاحب دې موقع ته لاړو حالات واقعات چې هغې وکتلي شو نو هغه په نارحتۍ نه ولګېدلې ځکه چې هغه سپاټ داسې و چې هغه د نارحتۍ نه او بالکل هغه چې بیا زوی ما خبره تسلیم کړه او د پلار خلاف پراپر 302 کې داویداري وکړه دی چې کله بیا وروسته گرفتار شو دی موږ انټروګیشن کې بالکل د خپل جرم ومنو او دم دا وایي دا ګریلو نچاکي چې په دې وجه مې وژلې ده چې زما خبره به نه منله او بار بار ما هدایت ورته کړو پوه کړی ما خو بس ډېر سوخت او ډېر مجبورې نه ما سره بله لار نه وه نو دغه لار مې اختیار کړه د انټروګیشن کې راته دغه خپل جرم ومنو او دغه یې کړی دی دې څه وایي چې سټې ما ویشته نو دا اوده وه ویښه وه یا څه مزاحمت یې کړی دی یا سوال مینت یې کړی دی دا انټروګیشن کې دا وایي چې دا بهر د کچن سره موجود وه او زوی مې په بله کمره کې و او کله چې دا د خوا ما دغه کړه بس ما دغه ټایم کې پاره اوچته شوه او ټوپک په کوټه کې کمره کې را سره پروت و مې راواغسته او دا کچن سره ناسته وه او دغه ټایم بس یو ډز د کړی دی او بالکل د مرۍ نه ښکته سینې پاسه لګېدلې ده او یو ډز سره چې دی نو هغه په ځای باندې وفات شوې ده دی چې کوم اکثر مونږ ګورو که نه چې څوک اوس خو خلک په ژوندو باندې هم دروغ وایي دا خو مړه ده نو د ښځې طرف نه څوک راغلی دي چې یاره دې کوم الزام لګوي چې دغې کې څه حقیقت شته یا نه نه دغه د ښځې د طرفه خو څوک نه دي راغلی اصل کې له هغې چې دی نو میل څوک د دې ښځې طرف والا ورونه یا داسې څوک نشته موجود نه دي مونږ کوشش کوو چې له هغې هم سټیټمنټ واخلو په دې باره کې چې له هغې څه دغه دی دا رایې ده او هغې لا نه دي راپېښ شوې او دا خو د داخلي خبره مونږ وکړو چې د ویې چې او دغسې کردار کشۍ باندې د کړی دی څنګه چې تاسو دې واورېدو که نه تاسو سره ورځ نیمه دی دته څه پیماني شته چې یاره مطلب دا دی چې ما څه غلط کار کړی دی یا مطلب دونه غټ اقدام مې اوچت کړی بالکل او دا وایي چې زه پیمانه یم پې او شوي دي رانه نو دا لار مونږ هم ورته وایي چې دې نورې لارې مې تا ولې داسې غټ قدم اوچتو نو دا وایي چې بس ما پې ډېر سوچ و بېشار نه پس دا کار کړی دی ډېر سوچ مې پې کړی دی بیا مې دا حرکت کړی دی دې کار څه کوي څه پته لګي دې مخکې پرایویټ سکول کې هغه کلاس 4 چوکیدار و له هغې نه پس دا وایي چې بهی ما هغه هم پرېښودو د خپل کورس وکۍ مې کوله خو بیا هم چې دی نو دی دا کور د حالت دغسې و څو بچي دي څه پته 3 بچي دي ده 3 زامن دي صرف 3 زامن دي او 3 واړه غټ دي 3 واړه تکړه دي بالغ دي 2 په کراچۍ کې او یو په کلي کې سټوډنټ دی سبق وي دې څه وایي چې ما نور څوک په اعتماد کې اغشتي نه بس دا دغسې بس جذباتي فیصله کړې ده دې څه وایي چې دا سوچ به څنګه رالو چې دې له دا رنګ ورکه چې دا رانه په خطا کې ولګېد دا چلې چرته زده کړی دا کېدای شي چې مشوره ورکړي خو نن سبا خو
ماډرن پولیس دی او دی هغه دروغ رپورټ چې دی نو نه دغه کېږي هغه ښکاره کېږي حالات واقعات چې موږ موقع لړ شو نو موږ ته حالات واقعات الوي چې دا کیس داسې نه داسې شوی دی داسې نور هم رپورټونه موږ ته وشي دروغ رپورټ خو چې کله موږ سپاټ وګورو نو موږ ته سپاټ حل وي چې دا داسې نه داسې شوی دی ګرانو کتونکو ډیره زیاته افسوسناکه پیښه ده د عمر 13 کاله یو ښځې د خپل خاوند سره تیر کړي د هغې نه پس چې دی کوم الزام لګی که فرض کو دغه الزام رښتیا وي ځکه چې نن سبا خو داسې زمانه ده چې خلکو په ژوندو باندې دروغ وایي نو چې مړي وي په هغې خو باسې خو ته هر څه ویلی شي خو که فرض کو د ده دا الزام ټیک هم وي نو د هغې دپاره اسلام او شریعت موږ ته څه لارې ښولې دي ډېر سوچ سمج سره کار کول پکار وي کله هم د چا په خبره یا شک باندې داسې اقدام نه وي اوچتول چې کور دې داسې وران شي که دا وګورو نو د ښځه مړه کا دی به جیل ته لاړ شي د ده بچي چې کم دي پوره دواړه خاندانونه دي هغه به دې سره متاثر شي نو الله دې وکړي چې مونږ کې لږ صبر پیدا شي او کم دین او شریعت چې کمې خبرې مونږ ته ښولې دي الله دې وکړي چې هغه په مونږ کې رام شي او د هغې د زده کولو دپاره د هغې د اورېدو دپاره مونږ چېرته ښه خلکو سره کیم نو ډېره مننه